وعلیکم السلام ورحمت الله. دا تاسو چې کوم تاسو کړی دي کې خو دوه مسلې راجم شوي او دواړه ناجایز دي. یو د زنانو جماعت او جمع دا په خپل ځای باندې فقهاوی مکروه تحریمی ده، یعنی حرام او تقریب ده. او دویم دا چې صلات التسبیح دا یو نفل مزده او نوافلو کې جماعت جایز نه ده، په نوافلو کې جماعت مکروه تحریمی ده. دلته دوانه خبر راجمه شوې چې یو خو نفل دی او بل خزي دی، دا بالکل جایز نه ده. دا ځان لموز دی چې سوره دا په پټه باندې وکړي شي، په عاجزۍ باندې وکړي شي، دوره بهتر ده، دوره ثواب ډیر دی. دلته بس تاسو خپل ختم نیمګړی پاتې کیږي کنه، انو د خپل ختم د پوره کولو کوشش کوئ او چې کله تراویح خلاصي شي بیا ورشي غله نو زه دعا کې به شریک شي یا به هغه ته حاضری وشي، نو دوانه کار به وشي. نو خپل تراویح ختم هغه کې د چټای راوستو دا غینه چې سوره پورې ځان اوساتل شندوره ډیره خی، ځکه چې دا د تراویح ختمي چې دا پوره شینو الله جل شانه ان شاء الله ډیر اجر تاسو درکېږي. د تراویح اخیری ټیم هغه طلوع فجر دی، سحر ټیم داخلي دون مخکې دار تراویح ټیم دی. سترګو کې دوايي اچول سره روزه نه ماتيږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د روزو فدیه ورکول د هغه کس د پاره جایز دي چې کم کس موجوده وخت کې یا آینده زمانه کې د هغه نه د روزو توقع نه وي، یعنی داسې کمزور یا بیمار وي چې پوره زندګۍ هغه په روزو نیسلو باندې قادر نه وي، نو داسې کس د پاره فدیه ورکول ضروری دي. او فدیه ورکول ټایم څه دی؟ نو کچری یو سړی د رمضان نمخ کې فدیه ورکی نو دا فدیه خو نه کیږي. البته چې کله رمضان المبارک شروع شي نو د رمضان شروع کېدو نه وروسته د رمضان په اول کې، په درمیان کې، په آخر کې د ټول رمضان المبارک فدیه ورکول شي. دا ستاسو ورور چې کوم خبره کړې ده نو دا صحیح نه ده. په رمضان شروع کېدو نه پس د رمضان المبارک د تمام روزو فدیه ورکول دا جایز دي. البته د رمضان نه مخکې ورکول د فدیه دا جایز نه دي. د دوانو کې لږ غونټه فرق دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا تراویح کې چې کوم څلور رکعاته پس ناسته ده نو دا ناسته مستحب ده، او په دې کې چې کوم تسبیحات ویل دي نو دا مستحب دي. او مخکې یو کلیپ کې دغه کلماتو هغه ما ویلو مو انا که هغه سو کوئی نه هغه مستحب دي، او که دا غي په ځای باندې نور کلمات وي انو هغه جائز دي. سبحان الله وی، الحمدلله وی، لا اله الا الله وی، دا ټول جائز دي. او چې کوم شل رکعاته پس د وتر نه مخکې ناسته ده انو دغه د دې په شانته حکم دی چې په دغه کې هر قسمه کلمات ویل شي، لا اله الا الله، سبحان الله، درود شریف. او که دغه ناسته لګه مختصر وي د دینورونه انداغه گنجائش ده، او باغی کې څه خاص ذکر منقول نه ده، بلکې هر قسمه ذکر باغی کې کول جایز دي. د تراویح ختم شروع شي او د عذر په وجه باندې یو شپه باغی کې قضایی راشي نو بس عذر ده، دو بل شپه دی بیا د سر نه شروع کوي، هغه مخ کې تلاوت او پسې شروع کی په ختم باندې اثر نه ورځيږي. په دې خبرو سره د روزي په حالت کې د احتلام نه پس چې کله غسل کول شي انو په ډکه خلد او بونه ډکول پکاري په داسې طریقې سره چې داخلي اندرونی ایریا هغه لوند شي او وبتیری نشي. دغه حکم د پوزي اومده. او چې کله روجمات شي نو روجمات کې عام طور وبو اوس کله شي بس دغه د غلغړی قائم مقام شو، دوباره غلغړی کول دا ضروری نه دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زه تاسو ته
لږ غونډې تفصیل کې خبره کوم، تاسو ته د خپل مسلې جواب ان شاء الله تعالی راوځي. اعتکاف شریعت کې په درې قسمه دی. یو ته وایي واجب اعتکاف. واجب اعتکاف هغه چې یو سړی منښت وکړي چې زما فلان کې کار وشو نو زه به د الله پاک رضا دپاره دوره ټیم اعتکاف کوم، یو ورځ زیات کړي، 2 ورځې، 3 ورځې وغیره. نو که هغه کار وشي نو په ده باندې به هغه عمره ټایم اعتکاف واجب وي، یعنی فرض وي. دا زمونږ د سوال سره تعلق نه ساتي. دویم اعتکاف مسنون اعتکاف دی. مسنون اعتکاف دا د رمضان المبارک آخري عشره ده، آخري 10 ورځې دا مسنون اعتکاف دی، یعنی دا سنت اعتکاف دی. او دریم قسم اعتکاف هغه نفل اعتکاف دی. نفل اعتکاف دی ته وایي چې یو سړی جماعت ته ورشي 10 منټو لا، ګنټې لا، 1 منټ لا، موز لا وغیره، او هغه نیت وکړي نویتو لاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد، چې په دې جماعت کې زه څومره ټایم تېروم نو زما د اعتکاف نیت دی. د دې اعتکاف څه حد نشته، لږ هم کېدی شي، ډېر هم کېدی شي. نو اوس که تاسو اعتکاف کوئ د رمضان المبارک آخري عشره، نو مسنون اعتکاف هغه 10 ورځې اعتکاف دی. مسنون اعتکاف هغه 10 ورځې اعتکاف دی. او که د هغې نه کم کوئ تاسو نو هغه نفل اعتکاف دی. نفل اعتکاف هغه ګنټه هم کېدی شي، 2 ګنټې هم کېدی شي، هر څومره کېدی شي. د ملګري دا خبره دا صحیح نه ده. هغه چې کوم ملګري تاسو ته ویلي دي چې 3 ورځې اعتکاف، دا بې بنیاده خبره ده. یا به تاسو اعتکاف کوئ نو 10 ورځې اعتکاف به کوئ، نه به مسنون اعتکاف وي. او که نفل اعتکاف کوئ نو هغه خو 3 ورځو سره خاص نه دی، د هغې نه کم به شم کېدی شي. موږ او تاسو جماعت ته ځو لمونځ له، چې موږ جماعت کې 10 منټه تېرو، پاو وخت تېرو، نو دغه هم نفل اعتکاف ته اړېدی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د تراویح په لمونځ کې آخري قاعده د امام نه یېره شوه او د 3 رکعت ته ودرېده او واپس راغی، نو په ده باندې سجده سهو واجب شوه او دله سجده سهو کول پکار و. د سجده سهو یې ونه کړه نو په وخت کې دننه د دغې لمونځ د دغې چې کوم کې د ناست شوی نو د دغې رکعتونو دوباره کول واجب و. او که په ټیم کې یعنی وخت کې دننه د هغه لمونځ ونه کړ او ټیم ووته، نو دغه لمونځ ادا شو، اگر چې ناقص دی یعنی نقصان پکې راغی، خو لمونځ ادا شو دې سره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. روجې په حالت کې په زخم باندې ملهم لګولو کې هیڅ قسمه حرج نشته، دې سره کراهت هم ناراضي، تر ضرورت په درجه کې داخل دی. مالش بغیر د ضرورت نه پکار، که د ضرورت په وجه وي بدن دردونه کوي وغیره، بیا په هغې کې هیڅ قسمه کراهت او حرج نشته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. چې کومه مور ماشومانو له پای ورکوي، یا یو ماشوم له یا 2 ماشومانو له، او د روجې په وجه باندې د مور صحت ته نقصان رسی یا ماشوم ته نقصان رسی او د پایو متبادل انتظام نه وي، نو دغې مور دپاره د روجې ماتولو یعنی د روجې نه نیسولو اجازت موجود دی. نو دا خو دې صورت کې 2 ماشومان دي، نو که مور ته یا بچو ته څنګه چې تاسو وویل د نقصان هغه ګمان غالب وي او متبادل انتظام نشي کېدی، نو مور دپاره کوجه کولو کې اجازت شته جي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د زنانو خپل مستقل جماعت او جمع سره لمونځ کول، که هغه تراویح وي که هغه نور لمونځونه وي، نو دا مکروه تحریمي دی، یعنی حرامو ته نږدې دی. داسې یو حافظه ده چې هغې قرآن پاک یاد کړی دی، نو قرآن پاک یاد ساتل دا صرف او صرف د تراویح کې اورولو سره خاص نه دي، هسې د ځان له تلاوت کوي او بیا دې کې نور مفاسد را جمع کیږي. چې په کوم کور کې دا زمونږ مشاهده ده چې په کوم کور کې یوه زنانه حافظه هغه د تراویح ختم شروع کی، بیا ټول چم گاوڼ د محلې زنانه راځي، بیا هغې کې د بې پردګۍ د نورو د شپې د تګ راتګ
نو ډیر مسائل په دې کې هغه داسې دي چې هغه د شریعت نه خلاف دي، نو د دې نه مکمل طور اجتناب پکار دی. او دغه حافظه هغه چې قران پاک یاد کړی دی نو هغه دغه شانت تلاوت کوي او جمع سره دی تراوی نه ور کوي.